اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول مسلمانانو له ټولې دنیا مخلوق له یو تحفه ورکول غواړم. یو سړی دی چې زما د خپو د تلي سوځي، یو سړی دی چې زما په ملا باندې درد دی، او یو سړی دی چې زما په دې بدن کې کمزوري ده، او یو سړی دی چې په ما باندې زیړ زیړی دی، او یو سړی دی چې په ما باندې تور زیړی دی. دا ونه سینکه خو دې ته د پیش ونه وایي، دې ته د پیش ونه وایي. د رنځړه ونه، د رنځړه ونې نه چې کوم تیل خیږي، سهار په ناره په مستو کې یو څاڅکی واچوه، دوه څاڅکی واچوه، درې واچوه چې څومره څکلی شي، او سهار په ناره په مستو کې استعمالوه. د خپو تلي به دې نه سوځي، په ملا به دې درد نه وي، د پټو کمزوري به دې نه وي، دردونه به د باندې نه وي، طاقت به دې 100% چې نه زیاتېږي. او چا باندې تور زیړی هغه دې هم په مستو کې سهار په مستو کې اچوي او سهار په ناره باندې دې استعمالوي. او د چا باندې زیړ زیړی نو هغه دې هم استعمالوي. خو د زیړ زیړي والا 5 ورځې بعد به 2 څاڅکي به روزانه چې 3 څاڅکي په مستو کې به هلکس کې به 5 ورځې بعد به خپل چې دنو ټیسټ کوي. او د تور زیړي والا 10 ورځې بعد به ته چې دنو خپل ټیسټ کوي چې ستا چې دنو 2500 ستا زیړی 4000 ستا زیړی په 5 ورځو کې به دې زر له راولي او 100 له به دا راولي. خو داسې نه چې دا تور زیړی د لوم ختم کړي او دا زیړ د لوم ختم کړي، هر څه دله ختم کړي. نو تاسې به دا کوشش کوئ چې کله چې دا د استعمالوله نو 15 ورځې، او د تور زیړي والا به 8 ورځې بعد 10 ورځې بعد به چې نو خپل ټیسټ کوي، او د زیړ زیړي والا 15 ورځې 6 ورځې بعد به دا زیړی به نه انشاءالله تعالی دې وي. نو زه تاسو ته خپله پته یم، سوات ضلع شانګله تحصیل الپورۍ الحیات یوناني دواخانه. او زما تاسو ته دا یو سوال دی چې د الله د رضا لپاره زما دا ویډیو شیر کړئ. چا چې شیر کړه الله به په کور کې برکت واچوي، په مال کې به الله برکت واچوي، بچو کې به الله برکت واچوي، زامن یې نه الله به زامن ورکړي، مال یې نه الله به مال ورکړي، او په اړه باندې څومره شرعي حاجتونه الله به پوره کړي چې مسلمانانو ته مخلوق ته د الله مخلوق ته چې دنو خیر ورسي. په زرګو خلک ته چې دنو هغه ګرځي او تور زیړی نه ښه زیړ زیړی نه ختمېږي، ملا دړې نه ختمېږي، د خپو تلي چې دنو هغه وایي سوځي هغه چې دنو نه ښه کېږي، او کمزوري نه ختمېږي. انشاءالله تعالی دې وي چې دا به هر څه ختمېږي، پیسې پې نه راځي، خرچه پې نه راځي. د دې چې دنو پنسار دوکان ته لاړ شه، په 100 روپۍ په 200 روپۍ د دې بوتل میلاویږي، او د 10 مریضانو دی چې دنو کار کوي. نو د الله د رضا لپاره چې دنو دا زما دا ویډیو شیر کړئ. او زه تاسو ټول مسلمانانو ته سلام کوم. خو چې عالم خان حکیم ژوندی په غرونو کې به ګرځي، پیچان به ګوري، رنځړه به ګوري، بوټي به ګوري، تاسو ته به زه درلېږم او په کور کې به تاسو استعمالوئ انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.